د پیرس په سیال مینه تماشې له خلګ راشه د پیرس په سیال مینه تماشې له خلګ راشه څومره ښکلی مازدیګر دی د خیالي د سیند په غاړه د سحر کتوزي صاحب په دغه شعر سره د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمندو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما په باور لرم چې روغ جوړ به یې خوشحاله به یې قدرمندو کتونکو دا وخت د اول خو د کال 2015 د اولنۍ روژې مازدیګر دی او د خیالي د سیند په غاړه باندې موجود ما کوم ته چې د سوات سیند هم ویل کېږي مونږ روان یو شب قدر ته کوم چې د 400 ضلعې یو تحصیل دی د شب قدر په بازار کې به نن مونږ ګرځو چونکې چې روژه کله راشي نو قیمتونه د څیزونو په ډبل شي په ټریپل شي ګراني راشي یو خو حکومت چې کومې نرخنامې ورکړي دي دا به ګورو چې په هغه نرخنامو باندې عمل درآمد کیږي که نه څیزونه هغه چې کوم سرکاري ریټونه ډیسایډ شوي دي د هغې نه په ګران ریټ سره څیزونه خرڅېږي نو په دغه بازار کې زموږ سروی ده او په دغه لاره باندې په تلو کې دلته کې مو د خیالي د دې سیند په غاړه باندې ودرېدلو کې قدرمندو را سروی به موږ سره تاسو ټول ګورئ او تاسو ته یو درخواست دغه دی چې دا کومه داسې د دې روژې چې کوم موږ دا سرویس کوو په دې مختلف بازارونو کې نو هغه تاسو چې څوک هم زموږ دا ویډیو ګورئ هغه مخکې در سره شیر کوئ د هغې وجه دا ده چې که چېرته کې هم څوک ګراني کوي څوک څیز د حکومت دغه سرکاري نرخنامې نه په ګران ریټ باندې خرڅوي نو چې کوشش په زموږ د ټولو دا وي چې د دغې خلاف یو شو او دغه کم خلک چې دا ګران فروشي کوي چې هغوی خلاف کاروایي وکړلی شي او دا به هله ممکنه وي چې کله زموږ او ستاسو د ټولو یو مضبوط اواز وي